نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعینو، دا بالول رحمه الله یو واقعه تاسو ته ذکر کوم. ډیره بهترینه او ښایسته واقعه ده چې مونږ یې د اخره پورې واورو. دا بالول دا په یو موقع باندې داسې په لاره باندې تېرېدلو، ګوري په یو ځای کې داسې ماشومان دي، هغه ولوبې کوي، په ولوبو کې مصروف دي. یو ماشوم داسې سیټ ته ناست دی یوازې. دا بالول وایي ما سوچ وکړو چې دا ماشوم څه وجه داسې خفه دی، یوازې ناست دی سیټ ته، دا ولوبې نه کوي او دا نور خلک ماشومان خوشحال دي، په ولوبو کې مصروف دي. ورېږه لاړه به شمه څه خبرې به ورسره وکړم چې هغه خوشحاله شي. و چې کله زه د دې ماشوم خواله رالمه او ما ورسره خبرې کولې، ما ورته ویل چې څه وجه ته یوازې ناست یې، ولوبې نه کوې، پریشان یې، خفه یې، څه وجه ده؟ نو هغه راته دا وفرمایل، دا آیات د قرآن پاک کې ولوستلو: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ای تاسو دا ګمان کوئ چې موږ د تاسو عبث او فضول پیدا کړي، ستاسو د پیدایش څه مقصد نشته او تاسو به چې کوم دی زمون طرف ته نه راځئ، نشئ به چې کوم دی واپس کولی زمون طرف ته. یعنې د انسان پیدایش دا چې کوم دی عبث او فضول نه دی، د یو مقصد دپاره الله پاک پیدا کړی دی. دنیا ته چې کوم دی د مستو د غیمو دپاره نه دی رالیږلی، د نافرمانو دپاره الله پاک نه دی رالیږلی. ما ویل چې دا ماشوم خو ډېر هوښیار ښکاري. نو ما ورته ویل چې بچې څه نصیحت راته وکړه. نو هغه راته څه اشعار ویله چې د هغه اشعارو مقصد دا و چې یعنې یو اوږد سفر چې کوم دی را روان دی او باقي دی، یعنې مر دی او د مر نفس چې کوم زندګي ده، د هغې دپاره چې کوم دی تیاری پکار دی. نو وایي زه چې کوم دی په ژړا شومه، طبیعت مې ګډ وډ شو چې بلکل حقیقت هم داسې دی چې اوږد سفر موږ ته چې کوم دی په غاړه دی او را روان دی. و چې کله مې طبیعت صحیح شو او زه برابر شومه، نو ما ورته ویل چې ته دومره ورکوډی ماشوم یې او دومره چې کوم دی ته هوښیار یې او ستا سره دومره سوچ او فکر دی او دا قرآن پاک آیات دې راته ولوستلو، دغه رنګې هغه اشعار چې د هغې دغه ښه مقصد جوړېږي، دا دومره سوچ او فکر به دې ماشوموالي کې د چا نه وي او د چا دومره چې کوم دی آخرت ته توجه هم نه وي. ته دومره سوچ او فکر څنګه کې او ستا دومره څنګه چې کوم دی سوچ او فکر دی آخرت طرف ته؟ وایي ما د دې ماشوم ویله، وایي زه ځکه دا سوچ او فکر کوم او په دې یره کې یم. وایي کور کې چې کوم دی زه ګورم خپل مور پلار ته، په کور کې زه چې کوم دی د خپل کور والو نه طریقه زده کوم او په خپل سترګو ورسه وینم چې کله هغوی په کور کې پخلی کوي، نو هغوی اول لا واړه واړه لرګي چې کوم دی په دې اور کې چې کوم دی هغه په دې اور کې ورچې او ورپسې کوي پسې، او د هغې نفس چې کوم دی بیا لوی لوی او غټ غټ لرګي رالي هغه ورپسې کوي. نو زه دا سوچ کوم داسې نه چې الله رب عزت په آخرت کې اول دی جهنم ته دا ماشومان ور واچوي، په دیو باندې جهنم ګرم کې بیا ورته چې کوم دی دا غټ غټ خلک ور واچوي. د دغې وجې نه چې کوم دی زما دا سوچ او فکر دی او دا یره ده، نو ځکه چې کوم دی دغه سوچ او فکر کوم. نو بالول فرمایي وایي دې خبرو سره بس زه خو یې بېهوشه را پرېوتم، بس بېهوشه شوم او چې کله زه څه وخت پس په هوش کې رالم پته ونه لګېدل چې عکس چېرته تللی و، ما ونې لوبې. نو محترمو د دغې ماشوم د دې سوچ او فکر نه چې مونږ هم یو عبرت واخلو چې یو ماشوم دومره آخرت طرف ته سوچ او فکر دی، هغه دومره یادېږي نه مولو خو پکار دی عاقل بالغ یو، حساب کتاب به راسه کېږي، د الله پاک مخې ته ورتلل دي یقینا ډېره ګرانه ده، ډېره سخته زندګي، یو سخت سفر چې کوم دی مونږ ته روان دی. الله رب عزت دې هغه مونږ ته آسان کړي، الله رب عزت دې د هغې دپاره مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.